دوستانو زه چې په دې کوم ځای کې ولاړ یم دا غنمشاه ده او د دیر او د باجوړ چې کوم بایپاس جوړ شوی دی د هغه مقام دی هغه پل دی الحمدلله تیار شوی دی. تاسو ته معلومه وي چې مونډه کې ډېر زیات رش وي، دومره رش وي چې انتهایی ډېر رش وي. که چېرته یو مریض پکې راځي نو هغه پکې ساه چې کومه ده نو د تلو چانس یې ډېر دی. زمونږ د لیور دی ډي سي صاحب غریب صاحب او دا شان ای سی زیشان صاحب نه مې دا درخواست دی د دې روډ تاسو افتتاح وکړئ پولا وکړئ. که تاسو چې څه وخت په بازار په رش راځي و ګونګم سټارټ یو کش سره وتي وای تاسو ته دومره تکلیف نه خو قوم ته چې کوم دی عوامو ته ډېر زیات سخت تکلیف دی. دا روډ په دې کې زما 15 منټه وشو تقریبا 9 ګاډي راځي او واپس ستنې کې وجه څه ده چې دا لارې ورته بنده کړې ده. موږ منو چې کار شروع دی خو اوس په دې کې دومره کار پاتې دی چې د دې ګاډو تګ راتګ چې کوم دی دا ورسره پکې ګنجایش کېږي. نو ستاسو نه مې دغه درخواست دی دغه هیله مې ده چې دې روډ زر تر زر افتتاح وکړئ او قام ته ډېر زیات تکلیف دی مونډه بازار کې او لاره بنده ده لکه خامخا یو قسم له انسانیت دی که نه دومره دغه نه په کار که اوس دیو دا عوامو سره دا تعاون وکړي زر تر زر د لار. دوستانو دا ځای تاسو لیدلی شئ سهار د سمنګه ویډیو شیر کړې ده د دې ځای کې دونه مسله جوړه شوې ده چې دا رش په چا وکړو دا ښکته دا رسا د مونډه غنمشاه پمپ ته دا برش ته رسېدلی دی خو صرف حال یې دغه یو دی چې د پول دپاره راوځي دا پول پې کولاو کوي ازاد هر څه ټیک ټاک دي درته ښه به سور کوي. دوستانو دا ځای تاسو لیدلی شئ سهار د سمنګه ویډیو شیر کړې ده د دې ځای کې دونه مسله جوړه شوې ده چې دا رش په چا وکړو دا ښکته دا رسا د مونډه غنمشاه پمپ ته دا برش ته رسېدلی دی خو صرف حال یې دغه یو دی چې د پول دپاره راوځي دا پول پې کولاو کوي ازاد هر څه ټیک ټاک دي درته ښه به سور کوي. رګه خی راغستی بس او شه